نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم تیر جمعہ منگا دا اطاعت الرسول دا وضاحت او دا صفائدو پا حوالے مختصر خبری کڑے وے اطاعت وی دزلنا تسلیمے دو تا دزلنا سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری تا تسلیم شی دیتا وی اطاعت دا اللہ اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیا دا اللہ و دا اللہ رسول خبری پس روان شی عملی میدان تلڑ شی دیتا وی اتباع دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ دے سمشوا دا اطاعت دا اللہ و دا اللہ دا رسول شو عمل دے برابر دے دا اتباع دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زڑو دا دماغو دا نیتونو سمیدو تا دا اللہ و دا اللہ دا رسول اطاعت ہوئی او عملی میدان کی راوتو تا اتباع دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بیا منگا داغی یوسو فوائد ذکر کریو یو فائدہ دا ذکر شوا چھ دا اللہ رحم با پا منگ باندی علکی گی چھ منگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقو تابدار شو دویم خبر منکڑے وا چھ منگا بمؤمنان علیو چھ منگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلیت تابدار شو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ درم فائدہ منگ دا بیان کڑوا چکم فیصلہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ چی دیتا قرآن غور فیصلہ ویلے دا ذالک خیر و احسن تأویلا اور سلورم خبرہ چنن باغمونگا دی خطبہ کی ذکر کو سلورم فائدہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت کہ اغم ملاوے دل دی دا حیات طیبہ پاک جن خکل جن دا اغ جن دے کم جن کچھ اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری سڑے کی دا بہترین جن دے عرض دا چہ ہر سڑے پر دنیا کے غواڑی چہ زما جن دے خیستی سوک دا جن دا خیستا کولو دا پانا دیر مال گٹلو کے لگے آدھے ہر سڑے غواڑی چہ زما جن دے خیستی نو سوک دا خیستا جن دا پارا اعلی بنگلے جوڑی سو کوئی زما جن دے خیستی نو دا خپل جن دا خیست دا پارا
اغا اعلی کاروبارونه کوي نو سو کوئی زما جون د خستی د خپل جون د خایست لپاره ډیر کاروبارونه کوي لغون کې قران مطالعه کا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کا سورۃ الانفال 30 نمبر آیت کې رب العالمین د جون د حسن خبره کړی دا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو استجیبوا لله د الله خبر ومنه والرسول او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ومنه استجابت مانا دا چو غره کے لبیک ورطوائے دا قبولے کے اذا دعاکم لما یحییکم قلم چی دا اللہ و دا اللہ رسول رابنی لما اغا عقیدیتا لما اغا عملتا لما اغا قانونتا لما اغا نظریتا یحییکم چی تاسو لدا ملزلون جوندی گئی نو قرآن وی چی پیغمبر او اللہ ستا دعوت در کی لما یحییکم پدی بتا تا جن ملاوی گی او کم جن چی تا تا دا اللہ و دا اللہ دا رسول پر خبر ملاوی چی دیتوی حیات طیبہ دیتوی پاک جن دی وجنا خیست جن دا اغا سڑی دے چی پدی جن کی اللہ پی جندلے دے خیست جن دا اغا سڑی دے کہ پدی جن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جندلے دے خیستہ جن دا اگا انسان دے کہ کم سڑی پخپل جن کی دا قرآن حدیث پہ جندل او دائی عملی کڑل بس جن دکتا دے ندہ بنگلو والا جون دے ندہ نوکرو والا جون دے نہ زیاد جائداد والا جون دے نہ دا زیاد تجارت والا دا جون دے دا اس جون دے دا خو مرگ سر ختمی گی دا اطیع اللہ دا اطیع رسول جون آگا جون دے کہ آخو یہ دا مرگ نفس شروع کی گی نہ دا یولو فیدہ دا کہ حیات طیبہ او پاک جن دا بمونگتا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقوں باندے ملاوی گی عرض دا دے لقد بانکو نما عرض دا کورونو چھے دا اطیع اللہ او دا اطیع الرسول دا دی پتا دا علی لگی چھے دا سڑی عملی میدان آخستوی او برابر وی لکه کله د انسان عقیده او عمل دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابر نه دی د جن خسته نه دی ډېر مسلمانان داسې دي هغې سره د مال کمی نشته هغې سره د جایدادونو کمی نشته هغې سره د بینک او د بیلنس کمی نشته خو که د هغه نه تپوس وکړي چې د الله حکم په دې مسله کې څه دی او د محمد رسول الله سلم طریقه په دې مسله کې څنګه ده یعنې ما نه خو د تعلیم تپوس کوه ما نه خو دا ووایه چې یاره دې ته په انګریزۍ کې څه وي یاره ما نه خو د دنیا ته به وي دا خو چې د جومات د استاد چې نه تپوس وکړه دا هیڅ جرم نه دی دا هیڅ کمال نه دی دا هیڅ مقام او مرتبه نه ده دې سړي دا جون لا نه دی قیمتي کړی لکه نو ما عرض دا کوم چې د پاک جون دپاره د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقې خپلول دي دې ته خپل ځان ورمخکې کول دي او عقیده او عمل زړه اندامونه دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو سره برابرول دا اصل ژوند دی ورو بله پنځمه فایده د دنیا کې مونږ کامیابۍ پسې ډېر ګرځو هر سړی غواړي چې زه کامیاب شم تعلیم یافته سړی هم دې لپاره تعلیم کوي چې زه کامیاب شم جائدادمند سړی هم جائداد دې لپاره استعمالوي چې زه کامیاب یم دنیا کې کاروباری سړی په کاروبار کې په دې وجه باندې ډېر مصروف دی چې هغه وایي زه په دې کاروبار کامیاب شم مړه د دنیا هر کاروبار هر کار چې کیږي
دا د کامیابی حاصلولو دپاره کېږي چې زه کامیاب شم. او زه وایم دا علما چې کم محنتونه کوي د دیو نیت دا دی چې مونږ کامیاب شو. څوک یو پارټۍ کې دي، څوک یو تنظیم کې دي، څوک یو مجتهد پسې روان دي، څوک یو پارټۍ پسې روان دي. غواړي په دې کې هر سړی چې زه کامیاب شم. خو لکه د کامیابۍ لپاره لار چا ټیک رانیولې ده او چا خطا رانیولې ده، او دا د ټیک او د خطا پته دا د الله په کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې لګي. قرآن د کامیابی طریقې خولی دی. قرآن د کامیابی لار خولی دا چې انسان کامیابیږي کله، انسان د خطایونو کله بچ کیږي، او انسان خپل مقصد ته کله رسی. نو الله سبحانه وتعالی په سورۃ النور 52 نمبر آیات کې په دې خبره باندې رڼا اچولې ده. ومن یطع الله ورسوله، څوک چې د الله اطاعت کوي، ورسوله او د الله د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، ويخشى الله او د رب العالمین نه یریږي په هغه عملونو باندې چې د مخکې کم ګناهونه کړي دي او توبه یې دې ایستې ده، بیا هم ورسره غم دی چې الله به زما دا توبه قبوله کړي که نه. ویتقه او پر روان ژوند هم یریږي چې چېرته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت رانه ونشي. نو الله فرمایي فاولئک هم الفائزون، دا د الله تابعداري کوونکي، دا د محمد رسول الله تابعداري کوونکي، دا د الله په حقوقو کې خیال ساتونکي، دا د محمد مصطفی د حقوقو خیال ساتونکي جری. فاولئک هم الفائزون، دا اصل کامیاب دي. ام دغه رنګه آیت سورۃ الاحزاب کې 71 نمبر آیت کې رب العالمین ذکر کړی دی. ومن یطع الله، ار هغه څوک چې د الله سبحانه وتعالی تابعدار شو، ورسوله او د الله د پیغمبر تابعدار شو، فقد فاز فوزا عظیما، یقینا دې کامیاب شو په کامیابی لوی سره. تاسو دې آیت کریمه کې سوچ وکړئ، لوی کامیاب الله دولت والا ته نه دی ویلې، لوی کامیاب الله جائیداد والا ته نه دی ویلې، لوی کامیاب الله چیئرمین ته نه دی ویلې، لوی کامیاب الله بادشاہ ته نه دی ویلې. هغه چاته ویلې چې هغه د الله تابعدار دی، هغه چاته ویلې چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دی. دغه ته الله ډیر ګټور ویلې دی، ډیر کامیاب وته ویلې دی، فرسٹ پوزیشن والے ورته ویلې دی. من یطع الله، من دا لفظاً مفرد دی او د ګرامر په لحاظ سره مانند عام دی. من ار هغه څوک که غریب دی او که مالدار دی، من که ښځه ده او که سړی دی، من که عرب دی او که عجم دی، من که تور دی او که سپین دی، یطع الله ورسوله، چې د الله تابعدار شو، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار شو، نو عالمان وی فقد فاز فوزا عظیما. قرآن کې دنه ډېر لوی علم او ډېر خوند پروت دی. فقد کې فاد جزا لپاره راوړه، یعنی کامیابی الله چې د الله او د الله د رسول اطاعتي شرط او جزا کې کلام معلقي یو بل سره تړلي. دا شرط دا جزا به الله موجود کیږي، دا کامیابی به الله راځي چې ته د الله او د الله د رسول تابعدار یې. کته د الله او د الله د رسول تابعداري پرې خدا نو بیا ته په کامیابو انسانانو کې نشي راتلی. نو فقد فاز وی بس خبر بیا دادا قد فاز، فاز فعل ماضی دی او قد به داخل کو. قد چې په ماضی باندې داخل شي تحقیق پیدا کوي، یقین پیدا کوي. فوزا عظیما، دا فوزا دا مفعول مطلق دی. فاز فوزا مفعول مطلق کله د
عدد د بیانولو د پاره راځي، کله د نوع د بیانولو د پاره راځي، او کله د تاکید د بیان د پاره راځي. لکه ضربت ضربا، کله چې په مفعول مطلق کې د ما قبل فعل معنی پرته وي نو بیا مفعول مطلق په داسې موقع کې تاکید پیدا کوي. الله فرمایي فقد فاز فوزا عظیما، او فوزا موصوف کو، عظیما ورنه صفت کو. رب العالمین فرمایي چې څوک د الله تابعدار شو ورسوله، او څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار شو. الله فرمایي فقد، نو فیصله دادا قد چې یقینا فازا دا سړی کامیاب شو، فوزن په یو داسې یقیني کامیابی سره، عظیما چې ډېره لویه کامیابي ده. دا ولې ده؟ دا د الله او د الله د رسول په اطاعت. ګوره مالدار ته کامیاب ونه وي، تعلیم یافته ته کامیاب ونه وي، انجینئر ته کامیاب ونه وي، بادشاہ ته کامیاب ونه وي. کامیاب رب العالمین او ګټور هغه سړي ته ویل دی یطع الله ورسوله، چې ا د الله پس روان دی، ا د رسول الله پس روان دی، دا کامیاب دی. او روان چاته څه ته وي؟ چا پس روانېدل څه ته وي؟ اطاعت څه ته وي؟ اطاعت دې ته وایي چې څوک یو پس روان دی، څوک بل پس روان دی، خلک ګڼو خلکو پس روان دی، تا دا ګڼې لارې او ګڼ خلک پرېښودو، الله او د الله رسول پس روان شي. لکه دې ته اطاعت وایي. دا نه د بجلیګر مولا خبره وي، د دې عوامو مثال د ګډې وبیسې دی چې چا ورته شینکي ونیو هغه پسې بیا بیا کوي. نو دا نه چې د چا تقریر در باندې خوږ ولګېده او په غوږ یې ګوته کېښوده او چې یا قربان یې ویلې ته وایې څه خوږ اواز دی، وایې په د معین شم. چا چې د خپل چالاکي وکړه، نه ته چې خبره اورې ته د عالم حیثیت ته نه ګورې، ته دې ته ګورې چې دا عالم خبره د الله کوي که دا عالم خبره د رسول الله کوي که دا عالم خبره د خپلو کتابونو تنظیمونو علماو کوي. د هر چاره خبره واوره، لیکن اوتله چې د الله او د رسول الله خبره پکې کمه ده او د خپلې خبرې پکې کمې دي. د الله او د الله د رسول الله د خبرې پس روان شه او د خبرې پرېږده. دې ته وایي اطیع الله، الله پس روانېدل، ورسول د الله رسول پس روان شه. الحمدلله د اطیع الله او د اطیع رسول دعوا او مستحقین کنن دي هغه الحمدلله اهل حدیث دي او سلفیان دي. خلق څوک تنظیمونو پس روان دي، څوک خلق د خپل پاټو پس روان دي، څوک د خپل کلی عالمانو پس روان دي، څوک د خپل ذلی علماو پس روان دي، څوک خپل چیرمنانو پس روان دي، څوک خپل لیډرانو پس روان دي، څوک خپل مجتهدین او فقهاو پس روان دي، څوک خپل اکابر پس روان دي. اهل الحدیث ته ټول باندې ځان خاموش کړي دي، د چا باره کې هیڅ هم نه وي، کروان دي الله پس روان دي او کروان دي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس روان دي. دا خلق په دې معاشره کې دا دعوه کوي چې زه دیوبندي یم، فخر سره وایي. بل ورته وایي نه زه د احمد رضا خان بریلوي ترجمان یم، زه بریلوي یم. بل ورته وایي زه په بریلیانو کې د پیر سیف الرحمن مرید یم، زه سیفي یم. دا دعوې ډېر خلک کوي. څوک وایي زه ګورې حنفي یم، څوک چې بریتاو کې وي زه ګورې ماتوریدي یم. دا دعوې دي. څوک وایي زه حیاتي یم، بل ورته وایي زه مماتي یم، او بلې منځ کې راشي هغه ورته وایي زه محمدي یم. دا دعوه قسم دی دا په نن زمانه کې چې کوي صرف اهل الحدیث کې چې دا حنفي مولوی دی چې هغه ویلي زه محمدي یم. یاره چې ته یو دیوبندي ووایي، چې ته یو بریلوي ووایي، چې ته یو ماتوریدي ووایي، دا دعوه چې کوي الحمدلله نو د اهل الحدیث کوي. نو د اطیع الله او د اطیع الرسول دعوت د دې په سټیج باندې بیان، د دې خلکو ته دعوت رسول، د دین د دې علماء سترګو له حیا ورځي. ملامت دي نشي کولی یو سړی دا دعوه چې زه الله او رسول الله پس روان یم. علما په منبر او محراب په زړورتیا دا دعوت نشي کولی چې زه د الله پس روان یم او زه د رسول الله پس روان یم. د دې عوامو نه ولم حیا ورځي چې جي ته خو خپلې فقې پس روان یې،
جی تو خپل تنظیم بس روانه، جی تو خپل جنډې بس روانه، جی تو خپل اکابر بس روانه. دا الله او د رسول الله په نوم دومره غټه سودا ولیکې حیا ورزي دی علماء ولا. نو دا وی چې زه دیوبندي یم، دا وی چې زه حنفي یم، دا وی چې زه حیاتي او مماتي یم، خو د حیا د وجې دا ټکي نشي ویلی چې زه محمدي یم او زه سلفي یم. دا نشي ویلی. دا سلفي دعوا، دا د اهل الحدیث دعوا، دا د محمدي دعوا، دا به هغه سړی کوي چې هغه تمامه دنیا پرېږدي، هغه د الله او د رسول الله مقابله کې د مجتهدینو نه متاثره، هغه د الله او د الله د رسول مقابله کې د فقهاو نه متاثره، هغه د الله او د الله د رسول مقابله کې د ابو منصور ماتوریدي او د ابو حسن اشعري نه متاثره، هغه د تنظیمونو د پاټو د چرمنانو د لیډرانو د غلامین الله آزاد کی او واقع د الله او د الله د رسول الله په لار روان شي ځان ته اهل الحدیث وي. دا ټکی هر څوک ځان ته نشي ویلی. په دې موږ د الله نه ډېر رضا یو چې دا ټکی ویلی شو. او یاد ساته زه دا یقین سره وایم او په دې زه مطمئن یم انشاءالله. من په بریلیت کې وخت تیر کړی دی، خدا دعوه مونږ په هغه وخت کې نشوه کولی چې مونږ به د محمد رسول الله سره په جنت کې یو ځای یو، ځکه منځ کې دومره اکابر چې مونږ د هغې په مینه مست وو. مونږ د دیوبندیت د ټولو شاخونو کې ژوند تیر کړی دی، خو دا دعوه به مونږ نشوه کولی چې مونږ به د محمد رسول الله سره ژوندي یو ځای یو، ځکه مونږ به وایو چې زمونږ خو منځ کې ډېر اکابر دي. قسم دی په سلفیت کې مونږ ته په دې خبره باندې کلک یقین حاصل دی چې سترګې پټېدل دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به الله سبحانه وتعالی ملاوي. وجه دا ده چې زمونږ دعوت د الله دی، زمونږ دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بس کدا کم د اهل الحدیث عالمان دي ګنه زمونږ دا نوجوانان دا د خپلو شیخانو شیخ پرستی نه کوي، کمی شیخ پرستی چې په دې تنظیمونو کې زمونږ نوجوانان چړې چړې وي زه د پلانکي شیخ تابعدار نه یم، زه د الله او د الله د رسول تابعدار یم. دا आवाज یو تنظیم والا نشي کولی، یو پارټۍ والا نشي کولی. هر سړی وایي او چې زه حنفي او دیوبندی یم خو د پلانکي شیخ تابعدار یم. او اهل الحدیث او عوام او چړي ټول دا وایي که زمونږ شیخ په غلطه یي مونږ د شیخ غلطه نه منو، که زمونږ د شیخ ذاتي رایې مونږ د چا ذاتي رایګانې نه منو، که زمونږ د شیخ عبارت غلطي الله پوه شه او هغه پوه شه، که په غلطۍ تې شوي الله دې معاف کړي، که د کس ته یې کړي بس الله سره معامله ده. مونږ د خپلو شیخانو عبادتونه نه کوو، د شیخ عبادت دې ته وایي، شیخ پرستي دې ته وایي چې ته الله او رسول الله پرېږدې او د خپل شیخ ته ووایې چې جي قرآن حدیث کې خو ټیک د داسې دي، خو چونکې زما شیخ داسې ویلي دي فلهذا زه دا نه کوم. زوام زما د په رب باندې قسمي زه دې تمام اهل بدعو ته یقینا په طور چیلنج دا خبره کومه موږ ته داسې یو عمل وښیه چې قرآن حدیث موږ د خپل شیخ د وجې پرېښي، موږ یو عمل د شیخ د وجې کوو، قرآن حدیث کې د هغې نه منع راغلی، یو ټکی داسې ماته وښیه قسم په رب د دنیا د باطل به ستړي شي خو د سلفي مخې ته به داسې ټکی ونه ښي چې دا قرآن او حدیث دا پرېښي دي او ته چې کوم نه شیخ پسې روان یې، لکه دا نشي کولی. وجه د دې څه ده؟ وجه دا ده چې زمونږ اصول هغه دي د اطیع الله او د اطیع الرسول، د الله تابعداري او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري. او دا د هر مسلمان لپاره یو ضروري او یو لازم رکن دی. کله الله سبحانه وتعالی داسې فرمایي په سورة النور کې انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مؤمنان دې ته چوي چې راځي چې د الله او د الله د رسول خبره ومنو، نو مؤمن او مسلمان دې ته وایي دی وایي سمعنا واطعنا فورا تابعدار. دا د مسلمان صفت ده
کده شپېته کاله په یو خبره تیر کړي خو ته ورته ووایې چې دا د الله او د الله د رسول خبره نه ده، د الله او د الله د رسول خبره دا ده، نو مسلمان دی ته وایي چې فورا دی وایي آمنا وسلم. او چې کله ورته تا قرآن او حدیث پیش کړو ده وایي دا پلانکي مولوي صاحب نه پوهېږي، دا پلانکي پارټۍ والا نه پوهېږي، یره ولې دا مخکې سړی نه پوهېدو. بس الکه تا ته قرآن مخې ته راغی، تا ته د رسول الله حدیث راغی، د قرآن او د حدیث مخې ته ته د بل چا نوم څنګهالی پته لګي کومه مینه چې د قرآن او د حدیث سره پکار ده هغه ځای ډک شوی دی، خالي ځای پور شوی دی، تا پیر له ورکړې ده، تا استاد له ورکړې ده، تا شیخ له ورکړې ده، تا پکې الله او رسول د صبر ایښي نه دي. مؤمن به ګرځي دی پسې چې زه خو ټول خطا یم، قرآن څه وایي حدیث څه وایي. نو الله فرمایي دا فورا چې ووایي چې سمه ده سمعنا واطعنا ومرې د قرآن او حدیثو فورا یې منم. الله وایي واولئک هم المفلحون، دا بختور کامیاب دي. او تاسو وګورئ کله کله په قرآن کې د الله او د الله د رسول تابعدارو والا ته وایي واولئک هم الفائزون، کامیاب دي. کله وایي اولئک هم المفلحون، دا کامیاب دي. فائزون ټکي مروړي کامیاب، مفلحون ټکي مروړي کامیاب. دی فائزون او مفلحون کې فرق سره ابو هلال العسکری داغه کتاب د الفروق اللغویه هغه کې هغه فرق ذکر کوي وي چې فلاح څه ته وایي نیل الخير والنفع الباقي اثره، هغه خیر حاصلول او هغه نفع حاصلول چې د هغه فائدہ ټول مري او آثار باقی وي دې ته وایي فلاح. ټولو نه غټه کامیابي چې ده دې ته وایي فلاح، ټولو نه غټه کامیابي ته څه وایي فلاح. او فائزون څه ته وایي الخلاص من المکروح مع الوصول الى المحبوب، خپل د زړه د تمنا ځای ته ځان ورسې او د څه نه چې یریږي د څه نه چې ځان ساتي د هغې نه بچ شي او د خپل محبت ځای ته ورسې، نو دې ته وایي فایزو. نو رب العالمین فرمایي که وړه کامیابي غواړې او که غټه کامیابي غواړې د دواړو کامیابو لپاره د الله او د الله د رسول تابعداري ضروري ده. چې د الله او د الله د رسول څومره تابعداري کې د فائزون نه به راځي او د مفلحون په صف کې به داخليږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ په صحیح معنو کې د قرآن او د حدیث تابعدار کړي. دا به زمونږه دپاره یو لویه خوشحالي چې موږ په صحیح معنو کې د قرآن او د حدیث تابعدار شو. دغسې ګڼ صفتونه رب العالمین ذکر کوي دې دپاره چې کوم خلق د الله او د الله د رسول تابعدار وي چې هغې په دې تابعدارۍ باندې کلک شي. مسلمان په دې ذهن کې دا یو عقیده جوړه کړي، یو تصور جوړ کړي چې زه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار یم. تابعدارۍ موقع داسې موقع کې ګورې نه میلاویږي ښه چې ته رالې جومات ته، دې جومات ته ډېر خلک راغی خو چې دې جومات ته رادن نه شوې په دې رادن نه کېدو کې د الله د پیغمبر ځینې داسې خبرې دي چې څوک یې مني او څوک یې نه مني. ته اوس د منلو د نه منلو د اختلاف په ټایم کې تمامه دنیا پرېږدې، خپل د علاقې رسم و رواج پرېږدې، د معاشرې او د مجلس عادت پرېږدې او فوراً راشه او ته تحیت المسجد کې ودرېږې، د جومات کې یو طرف ته ودرېږې او ته 2 رکعاته نفل وکړې اگر که خطبه شروع ده. دا اوستا په داسې خبره عمل وکړو چې دا د رسول الله داسې خبره ده چې د دې خبرې مقابله کې خلکو ځان له علماو درولي دي او دا حدیث یې پرې وښلي دي. ته دا ټول خلک ووغې او د رسول الله حدیث ودرې په هغې باندې عمل وکړې. د اطاعت او د اتباع پته د اختلاف په ټایم کې لګي. ټول خلک یو شی نه مني، ټول خلک یو خبره باندې عمل نه کوي او ته پې فوراً عمل وکړې. په دې نټ باندې یو ویډیو چلیږي، په دې نټ باندې یو ویډیو چلیږي، تاسو چې ته وګورئ یو استاذ کلاس ته رادن نشي نو ټول خلک هغه ته ادبن پاسي سټین او یو هلک دی هغه پانسي. نو استاذ هغه ته وایي ته ولې پانسېدې؟ نو شاګرد هغه استاذ ته وایي زه نه غواړم چې ته زما د وجې جهنم ته لاړ شې. او ته وایي دا څنګه؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي
من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار چې څوک په دې خوشحالي کې چې خلک دې ته استقبال وکړي او دته د عزت ولاړ وکړي نو وایي دې خپل ځای ځان له په جهنم کې تیار کړي نو وایي ته خو زما استاد یې ته په دې خوشحالېږي خو زه نه غواړم چې زما په ولاړه ته جهنم ته لاړ شي وایي زه ځکه ناست پاتې شم وایي دا خبره چا کړې ده هغه شاګرد ورته وایي دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده د سکول هغه استاد وایي بیا خو ډېره ښه ده نور تو تاسو آئنده ما ته مپاسه ځکه چې دا د الله د پیغمبر د وینا مخالفت دي ته وی اتباع دي ته وی اطاعت مطلب دا چې د خلکو د مزاج مخالفت وکي د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنه خلک په یو خبره خفه ده او الله په خوشاليږي معاشره په یو خبره خفه ده خو محمد رسول الله په خوشاليږي ته تمام معاشره خفه کې الله او د الله رسول خوشاله کې دي ته وی اطیع الله او اطیع الرسول الله دې موږ واقع د قران او د حدیث تابعدار کی أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله.